نو ځینې خلک دي کې سختی کوي. نه، اوس هغه سفرونه نه دي او مخکې سفرونه چې دا خو سخت او پیدا مزلونه وو او اوبه به نه وي او روټیګانې کمې وي او لباسونه به داسې نه وو. او اوس خو د ګاډي او د جاز سفر دی. غلی شارکه که ملا صاحب هم په دې خبرو باندې ګناهګاري کې سوچ کوه. د الله جل شانه دین دا په لاس کې ماخله. ته خو د الله جل شانه په دین باندې پوی، نور خو الله دین تا ته حواله کړی نه دی. مولا صاحب، مفتی صاحب، ته خو په دین پوی، صرف نور تا ته الله جل شانه د احکامو د بندولو او د احکامو د ازادولو اجازت خو نه دی درکړی. نو سختی به په چا باندې نه کې. بس سفر کې روزه خوراک آسان دي، جایز دي. که سفر آسان دی او که سخت دی، که چا په سفر کې روزه ونیوله اجر او ثواب ورته ملاویږي، په عزیمت یې عمل وکړو. که چا وخوړله نو ګناهګار نه دی، په رخصت باندې عمل وکړو. د ځان نه به فتوی د الله جل شانه په دین کې نه لګول. دغه رنګ یو بیمار دی او هغه ته ډاکټر صاحب وویل چې ستا دا بیماري زیاتېږي. او حقیقت هم داسې چې د دې بیمار دا بیماري د روژې نیولو سره زیاتېږي. ځینې وخت کې بیماري داسې حالت ته رسي چې په ګردو باندې اوبه بندې شي، د ګردې فیل کېږي، ناکامیږي، کار پرېږدي. نو ډاکټر داسې بیمار ته وایي چې ته روژې مه نیسه، ځکه ستا ګردو ته، ستا بدن ته، ستا ینې ته، ستا پلپوس ته د اوبو ضرورت پیښیږي. او که تا دا اوبه بندې کړې نو ته د مرګ سره مخ کېږي، بیماري دې سې واقعېږي، په ډېر انتهایي مشقت او تکلیف کې واقع کېږي. او بیا هم دا بیمار وایي نه یاره، نه نه نه، بس ما ته خوند نه راکوي، بس چې خلک روژئ او زه به وزیم، بس ما ته خوند نه راکوي او پروا نه کوي که دې بیمارۍ کې مړم شمه، خو روژه زه نه پرېږدم. نو دا سړی په دغې عمل باندې ګناهګار دی. ولې؟ الله د رخصت نه فایده واخله. عقل الله درکړی چې ته اوبه ونڅکې مرې او ته وایې نه زه اوبه نه څکم، روژه نیسمه. نو د الله د اجازت چېرته لاړه؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. تاسو کې چې څوک بیماری او یا په سفر باندې، نو په نور ورځو کې دې بیا د خوړلو شوو روژو شمار وکړي چې ما 10 روژې په رمضان المبارک کې خوړلي، په نور ورځو کې دې بیا 10 روژې قضایي ونیسي. نو چې اوس ته دومره په دین کې په ځان باندې سختی کوي، در باندې الله پاک هم سختی کوي. نو چې مې بیماري دې زیاتېدله، اے خورې، اے مورې، اے رورا، پروا نه کوي، روژه وخوره، خو قضایي به یې راوړئ. قضایي در باندې فرض ده، خامخا به یې قضایي راوړي. او د عذر د وجې نه چې دې روژه وخوړه او تا بیا د دې قضایي راوړله، 1 ثواب ستا نه کمیږي. تا ته به الله دومره اجر او ثواب درکوي لکه چې گویا چې تا په رمضان المبارک کې روژه ونیوله، ځکه هغې وخت کې تا ته عذر پیښ شوی دی. یا لکه یو سړی دی هغه ته مونځ کې قیام ودرېدل نشي کولی، نو پروا نه کوي، په ناسته دي مونځو کې خوش دا وایي خامخا زه په ولاړه باندې کوم، نو ځان په مشقت کې شي. الله خو اسانتیا ته باندې راوستې ده. نو الله پاک ستا بیا دې مشقت ته نه ګوري، ځکه په ته اسانتیا راوستې، په ناسته مونځ وکړه. د الله جل شانه د اسانتیاو نه به فایده اخلي، الله په دې باندې خوشحالېږي. دا سختی، دا تکلیفونه، دا خو د یهودو په دین کې وو او هغوی الله به دومره سختی نه کوله، خو هغوی به په خپله یو حکم په ځان باندې سختاو به نو الله جل شانه به په همقسې حکم نازل کوي. شابه دغه عمل در باندې اوس فرض شو، دا به شابه اوس کوئ. زمارونو دین اسلام دا معتدل چیز دی. الله جل شانه فرمای یرید الله بكم اليسر. ستاسو رب، ستاسو الله دا اراده لري چې په تاسو باندې اسانتیا وکړي په عبادتونو کې، ولا یرید بكم العسر. او ستاسو الله جل شانه دا اراده نه لري چې په تاسو په تکلیف کې واچي او خامخا دغه عمل وکړي. زمارونو بختوره میاشت ده او په دې کې اعتکاف هم را روان دی. اخري 10 ورځې، اخري 10 شپې په دې کې اعتکاف دا سنت دی. او داسې سنت دی که چېرته په ټوله محله کې یو مسلمان دغې 10 شپو ورځو ته اعتکاف ته کېنناسته، دغه ټوله محله ګناهګاره ده. دا پرېښودونکي د سنتو شو،
دا پرې خودونکي د اعتکاف شو نو دغه ټول په دې عمل باندې ګناهګار شو. علما دې ته یو نوم ورکوي سنت مؤکده کفایه، یعنی سنت خدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو مضبوط سنت د اعتکاف، خو که په ټوله محله کې یو سړی کېناسته په مسجد کې نو د ټولو غاړه ازاده شوه، د ټولو د خوا نه دا اعتکاف کافي شو. په کار خو هر یو مسلمان ته چې اعتکاف ته کینی، ځکه دا اعتکاف دا یو قسم په د عیسی علیه السلام په دین کې رهبانیت دا جایز و. رهبانیت به دې ته ویو چې په هغې دین کې به یو انسان ځان داسې ملنګ که، داسې خوار به یې که، داسې فقیر به یې که چې یو ځنګل ته به لاړ، غرونو ته به لاړ، هلته به یې ځان ته کمره جوړه کړه، کور به یې جوړ کړو، په هغې کې به شپه ورځ اوسېده، عبادتونه به یې کول، نه به یې نکاح کوله، نه به جهاد ته ته، نه به د چا مړي ژوندي ته ته، نه به د چا خوشحالۍ ته ته، نه به د چا واده ته ته، نه به رزق ګاټه، به دومره څه به چا ورکول او یا دومره څه مال به ورسره و چې یا به یې په جونګړه کې خوړ او بس هلته به خپل عبادت کو، دې ته به رهبانیت ویو. نو کله چې دین اسلام راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا رهبانیت فی الاسلام، په اسلام کې دا چیز نشته دی چې ته په غر کې جونګړه جوړه کړې، ته په دې خلاصېږي. راشه دلته جهاد وکړه، راشه تبلیغ وکړه، راشه یو مسلمان نه چې ګناه کېږي هغه د ګناه نه بند کړه، راشه یو مسلمان ته د نیکۍ حکم وکړه، راشه نکاح وکړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو باندې عمل وکړه، دغه رنګې راشه مزدوري وکړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو باندې عمل وکړه، صدقه ورکړه، زکات ورکړه، حج ته لاړ شه، روجې ونیسه، ګاونډي سره کومک وکړه، د ګاونډي په تکلیف باندې صبر وکړه. نو په اوس په رهبانیت باندې څوک نه خلاصېږي چې ولا زه خو غره ته ځم ولته اوسېږم. نه 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 یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې زه به همداسې وکړم. وایي نه، بهتر سړی هغه دی چې په چا سره مسلمانانو سره په محله کې واوسېږي، د هغوی په تکلیف باندې صبر وکړي او هغوی باندې کم تکلیف دی هغه ترې لرې کړي، چا ته نیکۍ حکم وکړي، څوک د بدۍ نه بند کړي. اوس ډېر خلک دي زه نکاح نه کوم، نکاح نه کول، څوک چې نکاح نه کوي دا په دې عمل باندې چې وسې رسي خواهش برابر دی، دا پې ګناهګار دی. ولې نکاح د ټولو پیغمبرانو سنت دی او بیا خاص کر د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه د څنګه نکاح نه کې ته په دې باندې خلاصېږي. شا به بچي راوړه، په بچو باندې علم وکړه، دا ستا د خوا نه صدقه جاریه شوه. شا به بچي راوړه، بچي حافظان کا، ستا د خوا نه صدقه جاریه شوه. شا به بچي راوړه، بچي تبلیغیان کا، ستا د خوا نه صدقه جاریه شوه. ته په عمل باندې، ته په اذکارو باندې دومره برکت، دومره اجر لاسته نشي راوړی لکه څومره چې په بچو باندې راوړی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې دو لونه راوړلې او د هغې صحیح تربیت یې وکړه، واده یې کړلې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما سره به په جنت کې یو ځای. نو ته چې واده نه کوې نو لورګانې ورې کوم ځای نه راوړې؟ یو لطیفه را یاده شوه، یو سړی وایي یو زیارت ته تللی و، پیر بابا ته تللی و، نو ساده سړی و، نو هلته یې لاسونه اوچت کړي دي او د سترګو نه اوښکې هم را روانې دي. هلکه څه چل شوی، مور دې مړه شوې ده، خو سړی جالي او د سترګو نه اوښکې را روانې دي او بس دا دعاګانې کوي یا الله بس یو زوی در نه غواړم، بل مې څه هم نه دي په کار، نه مې لور په کار ده، نه مې پیسې په کار دي، نه مې ګاډي په کار دي، یو زوی در نه غواړم. نو ډېر وخت دغه سوالونه کوي دي او مسلمان پرې رحم راغلی. هلکه ماما وایي ډېر وخت نه جاړې او غټې غټې اوښکې دي رڼې را روانې دي، څه چل شوی دی؟ بچي دې نشته؟ وایي بچي مې نشته. وایي وروره واده دې کړی؟ مړه وایي چې واده مې کړی وی. وایي بیا پکې پیر بابا ته څه ضرورت و؟ واده مې نه دی کړی او د خدای نه یې غواړم. واده مې نه دی کړی او د خدای نه زوی غواړم. نو داسې چل به کې چې کله تا واده وکړو لونه دې راوړي نو بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای په جنت کې. نو په وچه باندې خو لونه څوک نه شي غوښتلی. نو واده دا د ټولو انبیاو سنت دي. هغه ځوان قسم دی زه هغه ځوان ته بهادر او نر ځوان ویم چې هغه د واده خواهشمند دي. یاد ساته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا تزوج العبد، کله چې یو مسلمان، کله چې یو انسان
واده وکي مسلمان بنده واده وکي فقد استکمل نصف الدین د خپل نیم دین برابر کو دین دو حصے شو مکمل په منځ باندې نیم کا دغه مسلمان د واده سره نیم دین دا وګاټه دای برابر کو په دې عمل وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فتق الله فی نصف باقیه دغه نیم دین چې د تپاتې شو دې کې د الله نه ویریږي